د عرفې په ورځ باندې چې شا روژه ونیوه د 2 کالو د ګناهونو دپاره دا کفاره ګرځي. حضرت ابو قتاده انصاری رضی الله تعالی عنہ روایت کوي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو چې د عرفې په ورځ باندې په روژه نیولو کې څومره ثواب دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د 2 کالو د ګناهونو دپاره په دې ورځ باندې روژه نیول دا کفاره ګرځي. د عرفې ورځ دا روژه چې دا د غیر حاجیانو دپاره ده چې څوک حج لتلی په عرفات کې. ابو هريره فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په عرفات کې حاجیانو دپاره د روژې نه منع فرمایلی ده. نو د غیر حجاجو دپاره دا روژه ده. دا روژه په 9 ذوالحجه باندې د اختر نه یو ورځ مخکې د هر یو ملک خپل چې کوم یو مطلع دی په هغې باندې به دوی روژه نیسي. خو د افسوس خبره دا ده چې کله د زیات ثواب ګټلو یو موقع الله جل جلاله مسلمانانو له ورکړي نو دوی په خپل منځ کې اختلاف شروع کړي. څوک وایي دا روژه به مخکې نیسي، څوک وایي وروسته به نیسي، څوک وایي سعودي سره به نیسي، پلانکي ملک سره به نیسي. نو افسوس په دې خبره هم دی. او بله دا چې هغه خلکو ته دا واضح پیغام دی چې کم خلک په روژه کې او په وړوکي اختر کې په مسلمانانو کې اختلاف پیدا کوي. څوک وایي د پنجاب سره نیسه، څوک وایي سعودي سره نیسه، څوک وایي افغانستان سره نیسه وغیره. نو هغه خلکو له پکار دي چې بیا د غټ اختر اعلان هم وکړي چې یاره دا د سعودي سره او یا چې کوم دی نو د بل ملک سره به مونږ غټ اختر هم کوو. نه، په غټ اختر کې هیڅ چا اختلاف ونه کړو. نو معلومیږي دا چې دغه خلکو په مسلمانانو باندې ثواب پیرزونی او په دې کې اختلافات پیدا کوي. او اصل خبره دا ده چې د اختر نه یو ورځ مخکې په 9 ذوالحجه باندې چې کم یو ملک کې 9 ذوالحجه په کم تاریخ راځي په هغه تاریخ باندې دوی د عرفې روژه ونیسي. امید کوم د الله جل جلاله نه چې د دې څومره ثواب دی الله جل جلاله زموږ او ستاسو په نصیب کې وګرځي.